عزتمندو مسلمانانو دا ویډیو پوره وګورئ او بیا یې خامخا شیر کړئ، ځکه چې دې کې د نورو مسلمانانو لپاره ډېر خیرخواهي پرته ده، ډېر خیر پکې پروت دی. ځکه چې داسې کسانو سره وتي، داسې خلق راوتي دي چې په داسې طریقه باندې خلکو نه پیسې وخي. زه تاسو ته غونډه ډیټیل بیانوم، خو ویډیو پوره وګورئ او شیر یې کړئ مخکې، چې خلکو نه پیسې وخي او د خلکو د اکاونټ نه پیسې وخي په طریقه باندې. او نن سبا په هر کور کې دویم دریم کس خامخا اکاونټ وي، د ایزي پیسې یا نور جیش کیش یا نور چې کوم اکاونټونه خامخا کور کې یو کس خامخا وي او دویم سره هم پکې اکثر وي. نو هسې نه چې دا زمونږ د غفلت د وجې نه څنګه چې ما نه پیسې ووخلی شي که نه 30,000 روپۍ تاسو ته ویم چې څنګه یې رانه ووخلې. نو هسې نه چې تاسو هم دوکه کي، زه خو هسې هم دوکه کړی، ما نه خو پیسې وخلي دي، خو زه یم چې نور مسلمانان د دې قسمه خلکو نه بد شي او د هغوی تاوان نشي او نقصان یې ونه شي. ما ته یو کال راغی رنګ چې ما چې چوت کو پنجابی و او زه په تبلیغ کې وم، په کال کې وم. نو ما ته چې څنګه رنګ راغلی نو ما ته وایي چې اسلام علیکم، ورته وعلیکم سلام، ما ته ستا اکاونټ ته زما نه 13,000 روپۍ درلی. ما ورته ښه زه به یې وګورم. نو ویسې ته وګوره، ما ته واپس خپلې پیسې را سینډ کړه. چې ما میسج ما ته رالیږلی و، میسج رالیږلی و 37 نه و، خو دا میسج سر کې 37 لیکلی، باقي میسج چې دی نو دا د نمبر نه راغلی و. چې ما میسج وکتو، میسج کې لیکلی و چې د بلقیس بیبي او زنانه په نوم باندې دا اکاونټ و او په هغې نوم باندې ستا اکاونټ ته محمد فیاض په نوم 30,000 روپۍ درغلي. ما سره خپل اکاونټ کې 36,000 روپۍ وي او 30,000 ورسره دوی جمع کړي نو 66,600 روپۍ شوي، 66,000. نو چې ما وکتل ما کېدای شي یاره دا زما اکاونټ ته راغلي دا پیسې، بس هغه پیسې چې دی نو هغه ورته ما یاره سینډ کړئ. ما خپل اکاونټ هم چک نه کړو، بس ما نه دغه یو غلطي شوې ده. او انسان دی که نه اکثره بس دوکه شي او هغه تعدیم راغستې وه ډېره زیاته، شابه که نه او زر که ما ته پیسې راولېږه او تا ته ما د خطا کې درلې. نو زه دې وجې نه دا ویډیو سازوم که نه مسلمانانو، چې زه خو هسې هم دوکه کړی یم که نه، انسان نه غلطي کېږي. ځکه چې انسان الله وایي ما ډېر کمزوری پیدا کړی که نه، هر انسان نه لکه مونږ نه غلطي کېږي که نه، خامخا د اسمان نه خو نه راکوشي وي. به هر حال خو زه یم چې نور مسلمانان دې قسمه خلکو نه الله تعالی په امن کې ور چا سره اکاونټ دی که نه، نو پیسې چې ورته ما ولېږلې نو چې ما بیا په سبا باندې خپل اکاونټ چک کړو، زما اکاونټ کې 6,000 روپۍ پاتې وي. نو ما تندي له پړق ورکړو چې ځه بچې لاړې دوکه یې کړې رانه. نو زه ما دا اوس تمنا راځي چې نور مسلمانان دوکه نه کړی شي. دا ویډیو ښه ډېره شیر کړئ. مولانا اختر علي صاحب هم په دې ویډیو ساده کړې وه، خو ما زه دوکه کړی یم، 13,000 روپۍ ما نه وخلي دي او زه یم چې نور مسلمانان دې په امن کې شي. ځکه چې مسلمان څه ځان دپاره خو یا به د بل دپاره هم خوښوي، نو زه یم چې نور مسلمانان ترې په امن کې شي. او دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړئ، ځکه تاسو ته ما دا میسج درکو، باقي کو یو کس بل دوکه شي که نه، او ستاسو د وجې د یو شیر د وجې نه د چا پیسې په امن کې شي، غریب به ځان له په اکاونټ کې ږدلي، ضروریات حاجات پي. او دا داسې خلک راوتلی دی چې په څه طریقه باندې به تا بیا دغه کوي، دوکه کوي. ما بیا کپنۍ والا ته ډېر کوشش مې پسې وکړو، ما ته وی چې دوی سره کپنو والا باقاعده ټچ وي او په دې پسې ځان لړه مچوه، دا پیسې تا اوس په ګوتو باندې نه راځي. ډېر کوشش مې پسې وکړو. ها اکاونټ د زنانه په نوم دی، یو پته افر دیر ښودله، یو پته چې دی دا کراچۍ ښودله. نو ما ته هغه ملګري وي چې تا پسې اوس کم خوځې، زه به تا له د کوڅې او د محلې فتح هم درکړم، خو هسې نه چې نه نو بیا به څه کې. نو ما وایي صحیح ده. نو الله تعالی دې هغوی ته هدایت وکړي، الله تعالی دې په سیده لار باندې راوستلی کړي. ځکه چې مسلمانان دي که نه، بس پریشان حاله به هغوی هم، ځکه چې ګراني د مهنګایي ده که نه. نو الله تعالی ټول مسلمانانو ته هدایت وکړي. خو دا ویډیو خامخا ضرور به شیر کوئ، صحیح ده. او اکثر ملګري ما سره رابطه کوي که نه، نو زما واټساپ په بند دي 9 میاشتې انشاءالله، ځکه زه تبلیغ کې یم. نو انشاءالله زه بره نمبر ورکوم، خو چا بیا څه وظیفه غوښته یا بل څه وغیره مسله وه نو ما ته بیا کال کولی شي. جزاک الله خیره. الله مو خوشحاله او آباد ساته. السلام علیکم.